د ټیسټ لپاره موستلی په MCQs بیس باندې موږ ډسکشن کوو. کلاس 7 د بک فرست چپټر نوم دی ریشنل نمبرز. ریشنل نمبر څه ته وایي او په دې کې څنګه سره اپریشنز ته ډیفرنٹ د دې ریشنل نمبر کې دننه نور کم نمبرز راځي په دې به ټول اوس موږ ډسکشن کوو. ریشنل نمبر وایي څه ته؟ ریشنل نمبر جنرالي موږ وایو پی بای کیو فارم کې لیکلی کېږي او دا کیو چې دی دا د 0 نه برابر. لایک که زه واخلم چې 3 بای 4 څنګه سره دا 4 د 0 نه برابر، ډینامینیټر د 0 نه برابر، نو داسې قسمه نمبرز ته به موږ ریشنل نمبرز وایو. څنګه سره وزل د کې نوټډ ډاون وی آل انټیجرز آر ریشنل نمبرز. موږ چې څنګه سره انټیجرز دی دا ریشنل نمبر دی. انټیجرز څه ته وایي؟ موږ سره ریل نمبر چې دی ریل نمبرز په دوه حصو کې تقسیم شوی، یو ته موږ ریشنل وایو بل ته موږ ایروریشنل وایو. یا ریشنل فردر زموږ سره په فریکشن او انټیجرز کې ډیسټریبیوټ شوی دی. که فریکشن شو یا انټیجر شو دا دواړه زموږ سره ریشنل نمبر دي. او فریکشن ډیفینیشن خو الریډي ما په دې بیسکس لیکچر کې هم دا ډیټیل سره هر یو ټایپ ډسکس کړی او کم چې سمبل دی لپاره یوز کیږي هم ډسکس کړی دی. خو انټیجر موږ موستلی لایک داسې وخت چې 2 3 هول نمبرز کې موږ اخلو، نه دی په ډینامینیټر کې 1 خامخا دا 1 خو د 0 ایکول نه، نو دا هم زموږ سره ریشنل نمبر راځي. دلته کې تاسو دې ډایګرام ته وګورئ. نیچرل نمبر چې دی دا په هول نمبر کې د ناراضي هول نمبر زموږ سره په انټیجرز کې او انټیجرز په ریشنل نمبر کې، نو زموږ سره دا ټول نمبر چې کوم دي دا ټول زموږ سره ریشنل نمبر دي. لکه ریشنل نمبر is p by q and minus p minus q where q is not equal to 0. نیگیټیو هم کې دی شي خو په دې کې به زموږ سره ډینامینیټر د 0 نه برابر. او دلته کې وایي set of rational number is superset of set of integer. ریشنل نمبر چې دی سوپر سیټ دی ځکه چې زموږ سره دا انټیجر چې دی دا د ریشنل نمبر سبسیټ راځي. سبسیټ مطلب د یو حصه راځي، نو کم چې بیا د زموږ سره چې دا انټیجر د دې سبسیټ شو نو دا د دې سوپر سبسیټ شو. یا پلیس ویلیو کې سمپل مونږ د یو ډیجټ ویلیو معلومو چې د دې ویلیو دا ده. زموږ سره د پوزیشن سره لایک په دې کې که زه وسم چې د دې 6 پلیس ویلیو سره نو وایي چې یونټ 10 100 دا د 1000. دا شان د 9 ویلیو بیا سره د پلیس ویلیو سره زم چې یونټ 10 100,000 10,000 100,000 میلیون. دغه شانتي چې د یو ډیجټ مونږ پلیس وایو د دې دا پلیس ویلیو دا هغې ته مونږ سمپل د هغې پوزیشن شو کو نو د دې پلیس ویلیو دا ده. ایکسپینډډ فارم کې سمپل زموږ سره چې کم نمبر لیکلی شوی دی نو هر یو نمبر مونږ تھرو ډیجټ وایز یو دا ریپرزینټ کوو. لایک اوس دا نمبر د تاسو وګورئ زموږ سره دا د یونټ 10 100,000 10,000 100,000 میلیون 10 میلیون 100 میلیون، نو دا 400 میلیون به زه جدا لیکمه، بیا به 2 10 میلیون بیا 20 میلیون بیا زموږ سره 9 میلیون بیا زموږ سره 700,000 اینڈ سو آن. هر یو ډیجټ به زه جدا جدا ریپرزینټ کوم نو ته ایکسپینډډ وایو. زموږ سره بل راځي د فریکشن کې، لکه د دې فریکشن والا به مونږ بیا ایکسپینډډ فارم څنګه لیکو. نو د پوینټ د مخکې چې کم دا نمبرز دي دا خو به سیم هغه شانتې لیکو څنګه چې زموږ سره عام د هول نمبر مونږه کړی و، خو چې د پوینټ نه بعد کمی که نه نو سمپل دا خبره یاد ساتئ چې زموږ سره د دې پلیس ویلیو د دې 6 څه دی، مونږ پلیس ویلیو به اخلو چې 610 دی، دا 100 دا 1000 اخلو که نه، او دا چې مونږ په انټیجرز کې اخلو دا یونټ 10 100 داسې اخلو، نو دا خو زموږ سره 530 او 2 به راشي. خو د پوینټ نه بعد چې بیا زموږ سره په 10 پلیس نو 6/10 بیا زموږ سره 7 په 100 پلیس نو 7/100 8 په 1000 پلیس نو 8/1000 به اخلو. زموږ سره به ایکسپینډډ فارم په ډیسیملز کې مونږ داسې ریپرزینټ کوو. یہ بیا ایکسرسائز دی. ایکسرسائز کې سمپل
وای په دې 2 کې کم یو ریشنل نمبر نه دا هم ریشنل دی دا هم ریشنل دی دا هم ریشنل دی دا هم دی دا هم ریشنل دی خو دا یو څنګه سره ریشنل نه دی ټیل د پلیس ویلیو اف پلیس ویلیو د هر یو ډیجیټ وای د دې 5 څنګه سره څه دی یونټ 10 100,000 10,000 100,000 میلیون دغه شانتي د هر یو ډیجیټ وای تاسو یې پلیس ویلیو ریپرزینټ کوي خو د پوینټ کې چې پلیس ویلیو بیا څنګه کې دا خو څنګه سره یونټ شو د خو دا 10 دی دا 100 او دا 1000 دغه شان دا 10 100,000 10,000 د پوینټ دی کې تاسو لږ خیال کوئ سراوندینګ اف نمبرز دي to rounding up yeah we can round off numbers to get a rough idea or an estimate موږ سره ځینې داسې نمبرز راځي چې په پوینټونو کې زنګ سره ډېر کمپلیکیټډ کېږي نو موږ یې راوندینګ اف کو یا انډیجرز ته یا یو خاص لایک زموږ سره داسې نمبر راځي چې 2.3457 خو ماله چې په دې پورې نمبر پکار دی دا به موږ چې لرې کوو جدا کوو یا د دې نه ختمو نو موږ به د دې راوندینګ اپ کوو چې راوندینګ اپ کوو نو دا خو نمبر به زموږ سره څه کېږي د دې په څه رولز دي د هغې مطابق به اوس موږ ډسکشن کوو راوندینګ اف means to change the value of a number to the one that is easier to work with راوندینګ اپ سمپل څنګه سره څه دی چې موږ داسې نمبر ته چینج کړو چې د هغې سره کالکولیشن څنګه سره ایزي کېږي ورک ورسره ایزي to round off a number of particular place look at the digit to its right if 5 or more round it up to greater than 10 100 او که زموږ سره 4 یا دې نه لیس وي چې که 5 یا د 5 نه ګریټر وي نو زموږ سره بیا اپر ته یې بوځئ او چې دې نه لور وي نو بیا تاسو د هغې ښکته ډیجټ ته بوځئ خو یو خبرې خیال ساتئ زموږ سره په دې یې موږ چې کله راوندینګ اپ کوو نمبر لایک زما سره راللو چې 2.4567 بل راللو زما سره چې 2.454743 بل زموږ سره راللو چې 2.4553 اوس ماله راوند پکار دی صرف اونلی اولنې کم 3 ډیجټس دي دا د پوینټ نه پس 2 ډیجټ پورې راوند اپ پکار دی دا نمبر به ته زه ډراپ آؤټ کوم زه به ګورم چې زه دا نمبر ډراپ آؤټ کوم آیا دا د 5 نه ګریټر دی که سمالر دی که دا د 5 نه ګریټر وي نو دا به زه ډراپ آؤټ کوم او د دې سره به 1 پلس کوم زنګ سره به راشي چې 2.46 بیا زنګ سره په دې کې وایي چې آیا دا یو نمبر زنګ سره 4 نه 5 نه ګریټر دی که سمالر دا سمالر دی نو دا به ډراپ آؤټ شي خو په دې به هېڅ اثر نه کوي نو دا به زنګ سره شي 2.45 په خپل ځای اوس چې زه وګورم د دې نه پس دا یو نمبر دی دا خو نه د 5 نه ګریټر دی نه 5 نه سمالر دی خو دا په 5 باندې د دې 5 سره به زه څه کوم دې سره زموږ سره هایر بکس کې بیا ویلیوز پته لګي چې زنګ سره به دې سره څه کوو خو په دې بک کې سمپل دا ویلي که دا 5 وي نو دې سره به 1 پلس کوو که دا 5 نه نو دې سره به 1 نه پلس کوو نو په دې کیس کې چې کله 5 راشي نو 2 خبرې کېدی شي لایک زما سره داسې هم نمبر راتلی شي 2.4453 او زه دې پورې اونلی کوم نو دې دلته کې چې دا 4 دی دې نه مخکې دې نمبر ته وګورو دا زموږ سره ایون دی او دې خوا چې کوم نمبر دی دا زموږ سره 8 دی نو چې کله زموږ سره نمبر ایون وي نو دا په خپل ځای راځي 2.44 په خپل ځای راځي او که اړ وي نو زموږ سره به د دې سره بیا 1 پلس کېږي 2.46 په کېږي چې کله 5 راشي نو بیا به تاسو ته دې خبرې خیال ساتئ راوندینګ اپ رولز سمپل دا دي بیا زنګ سره کله یو نمبر راوند اپ کو د دې بیا ایکوالټي نه یوز کوو دا بیا مونږ دا سمبل یوز کوو دې سمبل ته مونږ وایي چې اپروکسیمیټلی دی ته ایکوال دی سیګنیفیشن فیګر څه ته وایي سیګنیفیشن فیګر زموږ سره هم یو څو رولز دي هغه چې تاسو په مایند کې یو خو زنګ سره څومره نان زیرو ډیجټس دي هغه ټول سیګنیفیشن فیګر دي خو صرف په خبره مونږه د زیرو کوو وی زیرو ایٹ د سټارټ اف ا نمبر آر نیور سیګنیفیشن لایک زنګ سره دا واغستو دا زنګ سره په لیفټ هینډ سایډ ته چې کوم دا زیروز راځي او د خواته بل نان زیرو ډیجټ نشته نو هغه زنګ سره څه دي
सिग्निफिकेंट फिगर نه دی خو چې کله زموږ رائټ سایډ ته کم زیرو وي هغه به زموږ سره صحیح سیګنیفیکنټ فګر وي او کله زموږ سره ان بټوین ټو نان زیرو ډیجټ لایک زه اوس وایم چې 2.03 یا 100.4 تاسو کدی ته ګوره دی دوه په منځ کې زیرو رالو دا بیا زموږ سره په دې کې 4 سیګنیفیکنټ فګر دی په دې کې 3 دی او که زموږ سره داسې راغلو چې 9.560 نو زموږ سره په دې کې چې د رائټ سایډ ته زیرو راغله نو دا زموږ سره څه دی سیګنیفیکنټ فګر دی په دې کې بیا موږ په 9th په لیول باندې دا یو خبره کوو چې کله زموږ سره دلته کې چې د رائټ سایډ ته کم زیرو دی دې ته به اله موږ سیګنیفیکنټ فګر وایو چې کله زموږ سره کم انسټرومنټ باندې زو د دې د کیلکولیشن کوم او هغه لیست کاونټ کم از کم د هغې د پوینټ دومره پوینټونو پورې هغه کاونټینګ کولی شي لایک مونږ اسې اگزامپل واخلو د پټ واخلو نو هغې کې زموږ سره سینټیمیټر سینټیمیټر بیا فردري په 10 حصو کې تقسیم کړي مطلب د رولر چې زموږ سره کم لیست کاونټ دی هغه زموږ سره 0.1 سینټیمیټر دی نو که اوس زموږ سره داسې رالو چې په رولر کې داسې رالو چې د هغې باندې موږ کیلکولیشن کوو د رولر دپاره سپیسیفیک کوو چې 2.0 نو د هغې دپاره به زموږ سره د سیګنیفیکنټ فګر دوی خو که زه ولیکم چې د دغې رولر د به 2.00 دا به زموږ سره دا یو زیرو به کې سیګنیفیکنټ نه وي خو دا به د کم انسټرومنټ چې موږ یوز کوو د هغې لیست کاونټ کم حده پورې دی هغې پورې کم زیرو ځي هغه زموږ سره لیست کاونټ کې سوري سیګنیفیکنټ فګر کې کاونټ کېږي او چې د هغې نه بیا اخوا کېږي ایکسیډ کوي نو هغه بیا په سیګنیفیکنټ فګر کې نه کاونټ کېږي اوس اسټیمیشن کې سمپل بیا مونږ ګورو چې آیا څنګه دا کوېسچن چې کوم انسر راوستې دا ریزنیبل دی که نه دی مونږ راونډینګ اف وکړو که نه لایک دی کې اوس کوېسچن راکړی دی چې فایند د ویلیو اف د فالوینګ ټو چیک د انسر از ریزنیبل که نه آیل ټینک دومره لیټرز دی او د انر ټینک دومره کیپاسټي ده د دواړو ټینک چې دی کیپاسټي معلوم کړو اول به موږ د دې جدا راونډینګ اپ وکړو د دې چې جدا راونډ اول دا دواړه ایډ کړو د دې د ایډیشن دا رالو د دې چې موږ راونډینګ اپ معلوم کړو دا 13,000 چې دی یا آیا دا 14,000 ته نږدې دی که 13,000 ته نو دې نه پس زنګ سره دا نمبر چې دی دا د 500 نه کم دی نه 13,000 ته نږدې شي دا خو څنګه یو هغه اسټیمیشن راغلو اوس زموږ سره بل راونډینګ اپ د دې نمبر به جدا وکړو نو 8,259 راغلو نو دې چې راونډینګ اپ کوو آیا دا زنګ سره 8,000 ته نږدې دی که 9,000 ته نږدې دی دا زنګ سره 8,000 ته دا نمبر نږدې دی مطلب دا کم 2 چې یوز شوی دی دا زنګ سره د 5 نه سمالر دی نو موږ به اخلو 8,000 او دلته کې چې وګورو دا یو نمبر د 5 نه ګریټر دی موږ به دې خوا دې سره 1 پلس کړو دا ټول به 0 شي دا شي 5,000 او دا دواړه چې موږ پلس کړو زنګ سره بس راځي 13,000 نو کله چې موږ د دې نمبر دا دواړه چې کله پلس کړو د هغې چې اسټیمیشن اخلو هغه هم زنګ سره 13,000 او دا کله چې راونډینګ اپ وکړو د هغې هم 13,000 راشو مطلب دا دواړه یو بل ته کلوزلی راځي نو موږ وایو چې زنګ دا انسر چې کوم دی دا ریزنیبل دی دا بیا صرف اونلی کوېسچنز او اگزامپلز دی په دې باندې نو بیا ایکسرسایز کوېسچن دی تاسو په خپله اوس سالو کولی شئ دې کې تاسو وایي چې نیرسټ 10 100 او 1000 ته دې کې چې زه 10 ته دا راونډینګ اپ کوم د دې یو کوېسچن کوو چې نیرسټ 10 کوم نو زه به سمپل دا ګورم چې دا 50 ته نږدې دی که 60 ته د 50 نه اپر به ګورم نو دا زموږ سره 50 ته دا یو ډیجټ چې دی دا د 5 نه څه دی سمالر دی نو 50 ته نږدې دی نیرسټ 10 دپاره به دا نمبر شي 53150 بیا که زه دا یو نمبر د ګورم د 100 دپاره نو زه به دې یو ته ګورم دا زموږ سره 5 دی او دې خوا 2 دی نو زه به بیا د 100 دپاره 200 دې سره به 1 پلس کېږي او که زه بیا ګورم 1000 دپاره 1000 خوا ته زموږ سره دا څه نمبر دی دا به راشي صرف اونلی 53 دا د نیرسټ 1000 دپاره به د دې راونډینګ اف ویلیو دا راځي او دا خو سمپل تاسو چې تاسو اسټیمیشن او راونډینګ چیک کوئ چې دا ریزنیبل دی که نه دی په ایگزامپل په شانتي به د دې کار کوئ د دې دواړو به اول تاسو راونډینګ اپ وکړئ بیا به ایډ کوئ او چې کله د دې به اوریجنل نمبر ایډ کوئ چې آیا دا دواړه یو بل ته نږدې دي نو به وایي چې دا ریزنیبل دی ادروایز نه به نو که ایډیشن کوئ که ملټیپلیکیشن کوئ که سبټریکشن به کوئ انټیجر څه ته وایي انټیجر خو تاسو ته الریډي ما ووایي چې د هغې په ډینامینیټر کې زموږ سره
लाइक सिम्पलेस्ट फॉर्म تاسو په انټیجر د پہچان دا دی چې دای په ډینامینیټر کې چې کله سمپلیفای کو دونه علاوه بل نمبر نه ایته موږ انټیجر وایي چې کوم نمبر فرکشن نه هغه څنګه سره انټیجر دی وری کې نوټ ډاون کې سور کړی دی when we fixed a point as a starting point or base the number above the point is expressed सर above सर सबान एक्सप्रेस की पॉजिटिव साइन the number below the starting point कम starting point ना below ही ना के बोंगे पर negative representation का या the base of starting point is indicated by 0 or +1 कम चीज़ सर starting point या मुंगे पर 0 indicate का या पर +1 and -1 in 1 is below the base -1 आया 1 जंग सरा below the base यूज़ किए 0 is neither positive nor negative 0 ना जंग सरा positive दे ना negative दे well noted down किस way in the absence of negative numbers we do not necessarily write plus sign चिकला जंग सर negative numbers पर किन्हें नो ज़रूरी ना चुंगा दे दा हर नंबर सर plus sign वाला लगो but in the presence of negative number खुद चिकला जंग सर negative number present है नुंगला पकार चुंगा plus sign और minus sign वाज़िह दा हर digit सरा जुदा जुदा लिखो जंग सर say the number 0 positive natural numbers and negative natural numbers are known as integers जंग सर जिसमें positive integers दी negative integers सी या 0 या जंग सर positive natural number हम वेले शे a positive integer वतम वेले शे दाटो ची पजमशन मुंगा दे तवायु दा जंग सर सदी integers दी या absolute value of integer absolute हम ऑलरेडी पदे मह की क्लासेस कम डिस्कस करो ची absolute बज हम सर हर नंबर से कई positive कई के दन हर गयो नंबर पदी के वो लिखना बा हमेशा सही पॉजिटिव है मतलब द सिंबल द डिस्टेंस त पारा जमु सरा यूज कीगी नो कजो इदि से यो लाइन वाला मा जमु सरा रालो दा 0 दा शो -1 दा शो +2 +1 +2 -2 जो से मा छे यो कस दे अगा लेफ्ट साइड त लाडलो या बल कस दे राइट साइड त लाडलो द 2 सेंटीमीटर कवर को 2 सेंटीमीटर कवर को खुद माइनस वदने द -2 सेंटीमीटर कवर को खुद 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर को नागा बेच मुंगा रिप्रेजेंटेशन कम द एब्सोल्यूट वैल्यू वाखलू पॉजिटिव के जंग सरा रिप्रेजेंट शे और एब्सोल्यूट सही जमु सरा द एब्सोल्यूट सिंबल ले देखि च -2 कम दा दिन डिजिट राउजिन दा जंग सरा +2 और को बदे एब्सोल्यूट की पॉजिटिव हवा हम पॉजिटिव राउजी Yeah, the absolute or numerical value of an integer is the distance of the integer from 0. Absolute या numerical value چې مونږه راوباس وې دا سمپل سي دا د 0 نه دغه یو خاص کم نمبر چې مونږه معلومه دی پورې څومره ډیسټنس هغه د ریپرزنټیشن لپاره یوز کیږي لایک دا چې څنګه تاسو ته ما وکړو Yeah, the exercise they will represent the number line bani representation da hui si da ho them se gives you some bia write down the corresponding positive or negative numbers of the following that the positive or negative number corresponding was wali kai write the numerical value write down the numerical value of the following integer numerical value that they wali kai da hum easy this among salam next pamunga warzu ascending or descending order वाई मालूम के हो arrange the absolute के arrange के numerical value of the following integer in ascending or descending या greater smaller आगे हिसाब दे दा खुंगा ऑलरेडी डिस्कशन पदे previous classes की कड़ी दिया ना पदे बात होना टाइम या ना लो या equivalent rational number सत वाई like जमूं सरा यो नंबर दे 3/5 was the equivalent rational number become ya which both denominator denominator are same factor multiply she like this are 2 multiply come this are 2 3 2s are 6 or 5 2s are 10 the 3/5 they 6/10 equivalent fraction या equivalent rational number दे that is simple ताउस तब संग पता लगी चिदा जंग सर equivalent दे कना या same factor multiplication शे दे कना एक बार जमा सर राला लो ची 5 divided by 10 1 divided by 2 zubo go na ma zubo cutting pa ko ma kala dwanu simplest form ya 3 divided by 6 शो
دوانو سمپلیسٹ فارم زموږ سره یو شانتي راغلو نو زه وایم چې دا دواړه ایکویلنټ دي لایک زه اوس وایم چې 5 1 are 5 5 2 are 10 د دې نه هو سمپلیسٹ فارم 1 over 2 راغلو 3 1 are 3 3 2 are 6 د دې نه هو سمپلیسٹ 1 over 2 راغلو زه اوس دا ویلی شم چې دا دواړه زموږ سره څه دي ایکویلنټ دي د دې سمپل پہچان دا دی ریسیپروکل څه ته وایي ریسیپروکل سمپل دی ته وایي لایک زموږ سره چې کوم نامینیټر یې هغه ډینامینیټر ته چینج شي لایک د دې چې زه ریسیپروکل اخلم نو دا ډینامینیټر به نامینیټر ته لاړ شي او دا نامینیټر به ډینامینیټر ته لاړ شي لایک زه 2 over 3 اخلم نو دا به 3 over 2 د دې نمبر دا ریسیپروکل دی او د دې نمبر دا ریسیپروکل دی په نمبر لاین باندې ریپرزنټیشن دی د انټیجرز د ډیسیملز اوس زموږ سره راځي فرکشن څنګه چې تاسو ته ما ریشنل نمبر زموږ سره د انټیجر هغې کې چې دننه ټایپس راځي یو فرکشن راځي یو زموږ سره انټیجر راځي اوس فرکشن څه ته وایي فرکشن سمپل پہچان دا دی چې کله موږ سمپلیفای کو د هغې په ډینامینیټر کې د ونه علاوه بل نمبر یې جوړوي ته تاسو ډایرکټلی وایي چې دا فرکشن دی د دې ډیفینیشن دا راځي چې کله موږ یو باډي په ډیفرنٹ پارټس کې تقسیم کړو نو هغه موږ په فرکشن کې ریپرزینټ کوو لکه دا یو سرکل دی دا په 3 پارټس کې تقسیم کړی دی په دې کې زه دا 2 پرزینټ کوم نو دا زموږ سره فرکشن شو اوس زموږ سره ځینې نمبر داسې راغلو لایک 2/3 واخیستو 4/5 واخیستو بل واخیستو 7/3 دا ټول زموږ سره فرکشن دی که ته د دا ټول په سمپلیسټ فارم کې ټول فرکشن دی دا زموږ سره فرکشن دی خو په دې کې تاسو خیال وکړئ په دې کې زموږ سره څه کم یو ګریټر دی په دې کې ډینامینیټر ګریټر دی او که په دې کې خیال وکړئ زموږ سره نومینیټر ګریټر دی نو چې اوس کم نمبر کې زموږ سره ډینامینیټر ګریټر وي هغې ته موږ پراپر فرکشن وایو هغې ته موږ څه وایو پراپر فرکشن او چې به کم کې نامینیټر ګریټر وي هغې ته موږ امپراپر وایو اوس کم چې زموږ سره امپراپر وي کم فرکشن زموږ سره امپراپر دی لکه دا چې شو دا موږ په ډیویژن فارم کې موږ دا دننه لیکو دا بهر لیکو یو ډیوایزر یو ډیویډنټ دی اوس چې زه دا لیکم دویم 3 2 6 د دې نه 1 ریمایندر راغلو دا زه بیا داسې لیکلی شم زه یم چې 2 هول 1 over 3 دې یو فارم ته بیا موږ مکسډ فرکشن وایو چې په دې کې زموږ سره هول پارټ او فرکشن پارټ دا په جمع او فرکشن زموږ سره که دې ته وګورئ دا زموږ سره به پراپر فرکشن وي نو دا 2 پارټس چې په جمع ولیکو موږ دې ته بیا فرکشن مکسډ فرکشن وایو د فرکشن زموږ سره 3 ټایپس یو ته موږ پراپر وایو بل ته امپراپر او بل ته مکسډ فرکشن پراپر هغې ته وایو چې ډینامینیټر ګریټر وي امپراپر هغې ته وایو چې نامینیټر ګریټر وي او چې کله موږ دا په داسې فارم دا امپراپر فرکشن چې موږ په داسې فارم کې ولیکو نو هغې ته بیا موږ مکسډ فرکشن وایو and the conversion of improper fraction to a mixed fraction simple موږ دا steps follow up کو و چې زموږ سره کم په مکس فرکشن کې هغه به موږ امپراپر ته څنګه لایک زما سره راغلو چې 3 هول 1 over 4 داسې فارم کې راغلو نو دا به زه واپس امپراپر ته څنګه چینج کوم د دې سمپل دا پروسیجر دی چې دا دواړه نمبر به څه کوي ملټیپلای کوي 4 multiply 3 او پلس 1 دا برابر سره به نومینیټر پلس کوي او دا فیکټر به په خپل ځای راشي 4 3 are 12 12 plus 1 13 divided by 4 د دې مکس فرکشن امپراپر کې چې موږ لیکو دا په دې فارم کې وي بل دا چې کله کم دا هولې دا اصل کې زموږ سره 4 پلس ریپرزنټیشن د دې دا دی لکه که زه وایم چې 2 هول 3 over 4 نو دې مطلب دا چې 2 plus 3 over 4 دا بیا زموږ سره مخکې کالکولیشن کې ډېر ایزی کی لایک زموږ سره مکس فرکشن ایډیشن سبټریکشن کوو نو به کې به هول پارټ ډایرکټلی ایډ کوو او د فرکشن ایډیشن سبټریکشن چې بیا څنګه یې هغه شان دی حساب به کوو دا تاسو ته چې دا ایکسپریس دیز امپراپر په مکسډ کې پریزنټ کوي او دا مکسډ کې راکړي په امپراپر کې ریپرزینټ کوي نو سیم په دغه پروسیجر باندې وکړي was comparing کوو د order of whole numbers چې کوم یو زموږ سره ګریټر دی کوم یو سمالر دی هول نمبر کې خو سمپل اول به تاسو دې سایډ ته ګورئ چې کم زموږ سره کم نمبر ګریټر دی هول نمبر کې ډیسیمل کې نه نو دې کې دا دواړه سیم دي بیا 8 هم سیم دي 5 هم سیم شو دلته کې بیا زموږ سره 8 دی دلته کې 16 8 مین چې دا ګریټر دی او چې کم ګریټر نو هغې سایډ ته تاسو دا سمبل یوز کړئ که زموږ سره د اولنۍ دی دویمې نه سمالر بیا به داسې یوز کړي او که ایکول نو بیا ایکولیټي یوز کېږي
لایک دا چې دی بس زنګ سره دی دا 2 دی دلته کې 3 دی نو زنګ سره دا څه شو دا یو نمبر د دې نه سمالر شو دا سمبل موږ یوز کوو comparing and ordering integers compare کول او یا انټیجر زنګ سره چې هول نمبر را لغه کې سمپل ساده خبر را خو چې کله انټیجر راشي نو پای کې زموږ سره نیگیټیو نمبرز هم را لو چې کله نیگیټیو نمبرز انوالو شنو دی به بیا موږ څنګه کوو نو څومره چې زنګ سره نیگیټیو کې نمبر سیوا کېږي دومره دغه ویلیو کمیږي لایک کزو دا ویم چې -3 غټه په ویلیو په بیس کا -2 -2 به ګریټري دا موږ دې سیوایو جنرالي اگر چې زنګ سره لاین دی دا لاین زنګ سره دا 0 دا -1 دا -2 دا -3 ا دغه +1 +2 +3 and 2 so on نو څومره چې زنګ سره لیفت سایډ ته نمبر دي دومره ویلیو کمیږي او څومره چې رائټ سایډ ته دي دومره ویلیو سیوا کیږي نو کدا څو خیال وکړئ -1 دی دلته کې رائټ سایډ ته او لیفت سایډ ته -2 دی اټس مین چې -1 ویلیو سیوا ده د -2 نه دا خبر به مایند کې همیشه یاد ساتئ چې کله تاسو ګریټر سمالر په نیگیټیو نمبرز کې کوئ نو د دې خبر به خاص خیال ساتئ او هر پازیټیو انټیجر چې دی نو دا زموږ سره د هر نیگیټیو انټیجر نه څه دی ګریټر دی by comparing and ordering rational numbers موږ چې اوس rational number په دې کې بس fraction هم راځي اوس fraction کې به موږ کم ته greater کم ته smaller وایو په fraction کې به تاسو سمپل دا خیال کوئ چې څنګه سره رالو 2/3 بل رالو 4/3 د دې ډینامینیټر سیم دی نو چې بره کم ګریټر موږ چې هغه ګریټر دی خو که څنګه سره اوس رالو چې 1/3 او 4/5 بس په دې کې تاسو ډایرکټلی پته نه لګي نو چې کله ډایرکټلی پته نه لګي نو سمپل به تاسو د دې ډینامینیټر یا LCM معلوم کړئ لایک زما سره رالو چې 1/3 او 4/5 اوس په دې کې زه ګورم چې کم یو یا ولې کم چې 1/5 اوس په دې کې بره زموږ سره که تاسو خیال وکئ نامینیټر سیم دی لایک یو خو موږ ووایو چې ډینامینیټر سیم نو چې نامینیټر کې کم ګریټر یا هغه به اوس په دې کې زموږ سره نامینیټر سیم دی په ډینامینیټر کې چې کم ګریټر اصل کې هغه زنګ سره صحیح سمالر دی په دې کې اوس 1/3 ګریټر دی خو که زموږ سره بیا نه نامینیټر سیم نه ډینامینیټر لایک 2/3 شي اب 4/5 شي اوس په دې کې به موږ ګورو چې کم یو ګریټر دی کم یو سمالر دی نو د دې لپاره سمپل پروسیجر دا دی سمپلست چې تاسو سمپل دا ډینامینیټر چې کم نمبر دی د دې څه معلوم کړئ د دې LCM معلوم کړئ چې د LCM معلوم کړئ 3 1 3 او 5 1 5 3 5 15 زموږ سره رالو د دې LCM اوس به د ډینامینیټر د دوه نومګه 15 راغو نو 2/3 3 سره جو سم ملټیپلای کوم چې 15 شي نو 3 5 15 بر به هم 3 5 سوري 5 ملټیپلای کو چې ډینامینیټر کې یا ډینامینیټر کې موږ کم نمبر ملټیپلیکیشن کو په نامینیټر کې به هم هغه کو دلته کې زنګ سره 4 اور 5 نو 5 سره جو سم ملټیپلای کوم چې زنګ سره 15 راشي 3 به سم ملټیپلای کوم بر به هم زنګ سره 3 راشي بس که تاسو دې ته خیال وکړئ 2 5 10 شي 3 5 15 4 3 12 شي او 5 3 15 نو دې کې زموږ سره ګریټر سره رالو دا یو سایډ رالو او دا یو سایډ اوریجنل سم نمبر څه دی 4 اور 5 نو زموږ سره دا یو نمبر ګریټر رالو اوس یو بل اگزامپل په دې باندې به وکړو لایک زه اخلم چې زموږ سره رالو 2 اور 4 او 3 اور 6 या 3 over 6 ना 3 over 4 او 5 over 6 دسي نمبرز را لوس ودی کې موږ ګورو چې کم زموږ سره ګریټر دی کم یو سمالر دی د دې دوه بزو سو کم LCM معلوم کوم زنګ سره د 4 او د 6 LCM معلوم کو زنګ سره بس شي 2 2 ز 4 2 3 ز 6 2 1 ز 2 او 3 1 ز 3 2 2 ز 4 4 3 ز 12 رالو دا دین هم 12 راغوم د دې نو هم زنګ سره براشي د دې 4 سره سم ملټیپلای کوم چې زنګ سره 12 راشي 4 3 ز 12 بر به هم 3 اخلم د 6 سره سم ملټیپلای کوم 2 بر به هم 2 اخلم پس موږ اخلو چې 3 3 ز 9 او 4 3 ز 12 5 2 ز 10 او 6 2 ز 12 دوانه سیم را لرو اټس مین چې اوس بره کم یو ګریټر دی هغه اصل کې ګریټر دی نو زنګ سره دا سایډ ګریټر دی موږ وایو چې 5 over 6 is greater than 3 over 4
او که پرس کول زنګ سره د دې په ځای 5 په ځای دلته کې راشي 1/6 بیا به زنګ سره صحیح حساب کم یو به بیا ګریټر کېږي لکه تاسو خیال وکړئ زموږ سره به دا شي 1/6 نو 1/6 دا به شي ملټیپلای 2 دا به شي 2 او 6 2 دا به 12 شي او 2 1 دا 2 بیا به زموږ سره دا یو سایډ ګریټر کېږي تاسو بس کم ډینامینیټر سیم کوئ یا بیا بره کې چې کم نمبر زموږ سره ګریټر وي نو هغه ټوټل فرکشن به زموږ سره ګریټر حسابېږي by making their denominator same and compare the denominator of the rational number موږ سره یو دا حساب کوو یو په دې کې فرست حصه ورکړی دی په نمبر لاین باندې ریپرزینټ کوم تاسو سره موږ سره چې کله کوېسچنز په ام سی کیوز کې سالو کوو بای کې نمبر لاین باندې موږ ریپرزینټیشن بیا نه کوو یا ډایرکټلی کوو د آرډرینګ اف ریشنل نمبر د دې چې بیا موږ اسینډینګ ډیسینډینګ کې کوو لایک وایز زموږ سره دا درې دي د دې درو وانو په ډینامینیټر کې چې زموږ سره کم نمبرز دي د دې به موږ څه واخلو LCM واخلو د دې چې موږ 8 5 او دا 20 LCM واخلو زموږ سره راشي چې 2 4 are 8 5 او 2 10 ده بیا 2 2 are 4 او 2 5 are 10 5 1 are 5 او 2 1 are 2 2 are 4 او 5 2 are 10 10 4 are 14 نو د LCM زموږ سره 40 رالو اټس مین چې د ټول د ډینامینیټر نه موږ 40 راغو نو 7/8 چې 40 راغو نو 8 ملټیپلای 5 7 ملټیپلای 5 هغه شان 5 ملټیپلای 8 minus 3 multiply 8 او 20 multiply 2 of دا نو زموږ سره دا درې نمبرز رالو اوس په دې کې کم یو ګریټر دی دا خو نیگیټیو هله خو نه دی ګریټر دا زموږ سره ګریټر راللو بیا بس ورپسې دا یو راللو بیا دا راللو دې ټول کې ګریټر زموږ سره 35 اور 40 د زموږ سره ډیسیمل نمبرز دي د دې به موږ څنګه کمپیریزن کوو لکه زنګ سره د 0.29 kg 0.141 kg دې کې به موږ اوس د پوینټ نه پس د ډیجټ ته ګورو چې کم یو پوینټ نه پس ډیجټ ګریټر یا هغه به زنګ سره ګریټر وي نو دلته کې د پوینټ نه پس دا 2 دی دلته کې 4 دی کم یو ګریټر دا زموږ سره ګریټر راغلو او چې کله زموږ سره د پوینټ نه مخکې نمبر زنده به مست موږ ګورو هغه خو سیم هول نمبر چې کم حساب دی لکه زنګ سره 2.34 ابل رالو چې 4.74 اوس ډیسیمل کې د پوینټ نه پس دلته کې 3 دی د پوینټ نه پس دلته کې 7 دی دې ته موږ نه ګورو اول به موږ دې ته ګورو په دې کې کم یو ګریټر دی دا ګریټر دی نو ایز ا هول دا ګریټر دی خو که دا دواړه سیم رالو لایک 2.34 او 2.74 بیا به زموږ سره چې دا دواړه سیم دي بیا به د پوینټ نه پس دی یو ډیجټ ته ګورو چې کم یو دی او هغې کې به کمپیریزن کوو چې کم ګریټر دی او کم سمالر دی بیا په دې باندې دا ایکسرسایز دی او په خپل به تاسو سالو کوئ Review exercise के सब है the number a divided by b where a b or integer is the rational number if b is जंग सरदाय तबंगा rational number y कल चिदा denominator चुंगा वे p by q में वे q is not equal to 0 b is not equal to 0 b is not 0 जंग सरदा option राजू rational number is a number that can represent in the form of rational number जंग सरा जंग सर पर कम फॉर्म के रिप्रेजेंट किएगी जंग सर फ्रैक्शन फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन की द न्यूट्रल इंटीजर इज न्यूट्रल इंटीजर जंग सर 0 दे और रेशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड डैश रेशनल नंबर कम चीज जंग सर डिनोमिनेटर सेम है तंग लाइक वाई लाइक अब कम डिनोमिनेटर डिफरेंट है तब अनलाइक वाई जंग सर लाइक रेशनल नंबर